بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو ستاسو ډیره زیاته مننه تاسو دلته ګرالئ. د هغې نه وروسته ټول اول د الله پاک شکر ادا کوم، بیا د پاکستان د عوام شکر ادا کوم چې هغوی دونه په بارې منډیټ د پاکستان تحریک انصاف کاندیډیټ په هر ځای کې کامیاب کړو. او د هغې مین وجه دا ده چې خان صاحب کوم ناره والي وه چې یاره په دې ملک کې حقیقي ازادي پکار ده، او په هغې نریټو باندې مونږ لاړو، په هغې اواز باندې مونږ عوام ته لاړو او عوام مونږ کنوینس کو په دې خبره باندې چې حقیقت کې په پاکستان کې چې کوم څه روان دي، خاص کر د پاکستان تحریک انصاف د لیډرشپ سره، د پاکستان تحریک انصاف د ورکر سره په دې تیر یو کال کې کم ظلم شوی، کم زیاتی شوی، کم بوګس کیسونه په هغوی جوړ شوي دي، کم جعلي اف آی آر یې د هغو خلاف شوي دي، کم غیر آئیني غیر قانوني چاپي وهلی شوي دي، کم د هغوی په نظر کې چې کم د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو کمې بېعزتیانې شوي دي. نو شکر دا دی چې عوام ته هغه ټولې خبرې ورسېدې او عوام په دې خبره آلرډي کنوینس وو چې دا څومره څه شروع دی د تحریک انصاف خلاف دا پولیټیکل وکټمایزیشن دی. په هغې وجه باندې یو هغه ریزن و، یو دویم ریزن دا و چې کم پاکستان تحریک انصاف په دې تیر 3.5 سال کې یا په مرکز کې یا په 9.5 سال صوبه کې چې کم ډیولپمنٹ کړی، خاص کر هیومن ډیولپمنٹ، یعنی په هیومن چې کم ډیولپمنٹ شوی په هغې کې د ټول نه اولنی چې وصیت انصاف کارډ چې په هغې باندې خلک ډېر زیات غوسه وو چې کله د نگران ګورمنټ راغی او ټول ته پته وه چې د ګورمنټ چې و دا د پی ډي ایم و، ټول پی ډي ایم وزرا وو. نو د هغوی په هغې حکومت کې چې کوم صحت انصاف کارډ ختم شو، دا یو نعمت و د خلکو لپاره، خاص کر د غریب عوام لپاره. نو موږ ته چې ګورو نو موږ ته زیات ووټ په دغې باندې میلاو شوی دی چې یاره صحت انصاف کارډ د نورو پالټو ختم کړی او خان صاحب شروع کړی. دویم په هغې کې نور زمونږ ایجوکیشن ریفارمز وي، زمونږ هیلث ریفارمز وي، بیا زمونږ پولیس ریفارمز وي چې پولیس مونږ په تیر 9.5 سال کې ډي پولیټیسایز کړي. مونږ په خپله باندې تاسو ټول په دې ګواه چې مونږ د ای سی چو یا د تاڼهدار یا د ای ایس آی د هغو په ټرانسفرز کې یا په هغې کې به هېڅ قسم څه مداخلت مونږ نه کړو. هغو ته مونږ ایکټ ورکړی 2017 پولیس ایکټ، په هغې کې دا هغه مونږ ټوټلي مطلب دا دی خود مختاره کړي. د هغوی فنډس چې وو هغه به هغوی په خپله باندې لګول، هغوی پوسټینګ ټرانسفرز چې وو هغه به د آی جي په لاس کې، او هغوی مونږ په دې باندې یو مثالي پولیس غوښتل چې دا جوړ شي، او ناره د هغو دا وه چې اول سلام او بیا کلام. خو چې کله دا ګورمنټ راغی او په دې ګورمنټ سره د پولیس هغه رویه یکدم بدله شوه، د عام عوام سره عوام هم دغه د پولیټیکل پارټو چې څونه ورکرز دي دا عوام دي، چونکې پاکستان کې زیات عوام چې دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف سره ایسوسییټډ دی. نو ډیفینټلی چې کوم ځای کې ظلم پولیس کوو، کوم ځای کې زیاتی کوو، نو په هغې باندې میجارټي عوام چې وو هغوی په هغې باندې بد ګڼل، د هغوی ریزسټنس و، د هغو ریاکشن و. نو د انتخابات داسې یو بهترین موقع وه چې هغو عوام د دې ټولو ظلمونو بدله چې ده هغه په 8 فروری باندې د خپل ووټ په ذریعه باندې واخیسته. نیکسټ زمونږ کمپلین دی هغه دا دی چې باوجود د ډېرو مشکلاتو چې صوبه زمونږ داسې ده چې موږ سره تنخواګانو د پنشن پیسې نشته، موږ سره د ډیولپمنټ لپاره څه پیسې نشته، ولې چې په جنوري 2023 کې زمونږ ګورمنټ ختم شو. د هغې نه بعد چې څومره ډیولپمنټ و هغه زمونږ حلقې کې والو پوره صوبه نه اخلي، که هغه زمونږ ملکیدم یونیورسټي وه، که هغه پیراپلیجک سنټر و، که هغه بریکوټ اسپتال و، که شموزو اسپتال و، یا نور زموږ ډګري کالج شموزو، غټ غټ کارونه تاسو ته هغه یو خښته لاندې لګېدلي. نو د هغې مطلب دا دی چې دوی سره پیسې نشته، نو ډېر زیات مشکلات دي فاینانشل. خو مونږ په دې باندې به حکومت کوو او جوړو د دې مشکلاتو باوجود چې دا ملک زموږ ملک دی، دا مزید
مطلب دا دی چې پستۍ طرف ته لاړ نه شي. مزید زموږ چې کوم ډیولپمنټ شروع هغه مونږ د هغې تسلسل برقرار کړو. د هغې نه علاوه صحت انصاف کارډ بحال کړو. د هغې سره سره بیا ایجوکیشن ریفارمز، هیلث ریفارمز، دا ټول مونږ دوباره بحال کړو چې د هغې سره مطلب دا دی چې کم از کم مزید دا ملک دا صوبه پستۍ طرف ته نه ځي. تاسو ته پته لا اینډ ارډر سچویشن په دې صوبه کې خاص کر بیا د پولیس خلاف چې روزانه پولیس زموږ بایګان چې دي هغه روزانه د هغوی مرګونه کېږي، مړه کېږي، په هغوی باندې حملې کېږي. نو دا ټول څیزونه دي انشاءالله د ټول ناول د ترقۍ لپاره فیس چې دی امن هغه لازم دی. انشاءالله اول زموږ پرایورټي چې هغه فیس دی چې په دې صوبه کې امن نه شي او د امن سره بیا خوشحالي او ترقۍ وشي انشاءالله. ډاکټر صاحب تاسو راته ووایئ په NA2 کې تاسو په سختو حالاتو کې تاسو راغلئ پارټۍ ته او بیا په دې شکست ورکول لویو نومونو د خپل ګټې په باره کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو که د سوات سیاست ته وګورئ نو په سوات کې پاکستان تحریک انصاف سره تړلي کوم سیاست چې دی یا دی چې کوم بدلون راوستی دی په اول کې چې کوم بدلون ناره پاکستان تحریک انصاف سره کوو زما په خیال د هغې ټول نه غټ اثر په سوات باندې. په سوات کې سیاسي دا بدلون تحریک انصاف په 2013 کې راوستی و چې دلته کې د هغې نه مخکې د ډلو سیاست و ډېرې غټې غټې ډلې وې. د باچا صاحب دلې ډله وه، د باچا لالا دلې ډله وه، د خان بادرانو ډله وه، بیا د سید داربی خان دلې ډله وه. او هغه هم چې د کوم کس سره د پاکستان تحریک انصاف جنډه په لاس کې وه یو عام کس راپاڅېدلی او دغه ډلو ته یې ماتې ورکړې ده. د بدقسمتۍ د وجې نه یا که زه ورته اوس داسې ووایم چې د خوشقسمتۍ د وجې نه هم زموږ په سیمه باندې دغه د ډلو سیاست پاتې و. کله به یوه ډله په اقتدار کې وه، کله به په بله ډله په اقتدار کې وه. نو د هغه ځای خلک هم د دغه ډلو سیاست نه ډېر تنګ شوي وو. که زه دا ووایم چې یاره سونامي دا زموږ طرف ته په هغه زور باندې نه و راغلی په کوم باندې چې هغه نور په سوات کې خوره شوې وه. نو په دې کې د نورو ظلمونو کوم ډاکټر صاحب چې د هغې ذکر وکړو د هغه وجوهاتو سره سره یوه دا وجه هم وه چې هلته کې د رواجي او د روایتي سیاست نه خلک تنګ وو او هغوی غوښته چې سیاسي بدلون د مشرۍ بدلون هلته کې هغوی راولي او ځکه هغوی دومره په دغه باندې دومره په ښه طریقه باندې دا فیصله وکړه او د الیکشن په وخت باندې دا فیصله وکړه. زما په خیال او د هغو دپاره به دا ډېر زیات نیک شګون هم وي. موږ هم غواړو کوم خان صاحب چې د کومې نارې سره خپل سیاسي پارټي جوړه کړې وه نو انشاءالله د دغې نارې هغه اثرات چې دي هغه به زموږ په حلقه کې هم موږ غواړو چې مولوسي سیاست یا رواجي کوم روایتي سیاست دي چې دا ختم شي او چې کوم خلک اهل وي کوم خلک قابل دي د مشرۍ پکار دا چې هغه مشران شي او هغه په سیاست کې حصه واخلي. ډاکټر صاحب د حکومت جوړېدو لپاره د پاکستان تحریک انصاف څه لای عمل دی؟ مثال لکه اوس به تاسو مخکې څه کوئ چې یاره پارلماني لیډر چې وي نو به حیثیت د یو پارټۍ نو تاسو به په دغه حواله باندې څه لای عمل جوړ کړی چې یاره PTI به جاین کوئ که د هغې څه امکانات شته که نه که داسې به دغې حواله باندې به ستاسو څه خیال دی؟ ټول ناول خدا دی چې ګوره پارلمنټ کې چې د چا میجارټي هغه ګورنمنټ جوړوي. اوس پارلمنټ کې میجارټي چې دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ده چې کوم دوی هغه مطلب دا دی چې مونږ په نښه الیکشن نه و کړی نو په ازاد حیثیت هم کړی نو د هغې دپاره لازم دی چې مونږ یا د پارټۍ سره اتحاد وکړو یا که اتحاد نه کوو زموږ سره بیا بل اپشن دا دی چې یو پارټۍ کې مونږ د نوي صف نه چې دی نو هغې کې رکنیت واخلو ټول کسان او د هغې دپاره زما خیال دی چې کوم میټینګ د واحد مسلمین اسلام آباد کې پنډک جیل کې هغو له مشرانو د خان صاحب سره شو نو خان صاحب هم دغه اندیه ورکړې ده چې وحدت مسلمین کې کېدای شي سبا یا بل سبا زموږ چې څونه MNAs دي هغه به هغه جاین کړي د هغې سره چې کله هغه جاین کړي هغه الریډي یو پارلمنټ کې یو سیټ شته نو پاڼې چنار کې هغوی یو سیټ ګټلی دی نو د هغې سره هغوی خپل یو
نوم یا یو کس دغه چې و نو هغه په ریزرو باندې یو نوم ورکړی نو بیا قانون داسې دی چې یاره په اسمبلی کې یو کس یا هغه په پارلیمنټ کې موجود وي او د هغو په ریزرو وي نو دې سره به زموږ ریزرو سیټونه بحال شي یعنې د وحدت مسلمین به بحال شي خو موږ به هغه جاین کول دا زموږ سره یو آپشن دی په دې ټایم کې او زموږ ته به ریزرو سیټونه هم واپس راشي او انشاءالله د حکومت جوړولو موږ په دغه کې یو چې موږ حکومت هلته کې جوړولی شو د هغې وجه دا ده چې زموږ سره چې کوم مطلب دا دی 155 پورې زموږ ممبرس چې دي نو هغه څه خو تقریبا د 100 پورې د هغو خو رزلټ چې دی نو ډکلیر شوی دی څه داسې دي چې هغې کې کیسونه میسون دي انشاءالله هغه داسې کیسونه دي چې هغه بالکل هغه اوس چې دي نو هغو ډېرې بلنډرز کړي دي انشاءالله هغه به په عدالتونو کې هغه زموږ کسان بحال شي انشاءالله میجارټي به زموږ راشي او بس هسې هم ټولې پارټۍ مونږ ته مطلب دا دی چې محتاج دي صوبې چې کومې حد پورې خبره نو په صوبه کې زمونږ 91 پلس وس دي یعنې ټوټل د صوبې سیټونه چې دي هغه 146 دي هغې کې 91 زمونږ دي نو هغې کې هم مونږ سره دغه آپشن دي چې مونږ یا یو پارټي جوین کړو یا د یوې پارټۍ سره چې د هغو یو سیټ دوی د هغو سره اتحاد وکړو نو چې مونږ د هغو سره اتحاد وکړو هغو به هلته ډېر ریزرو سیټونو باندې خپل یو نوم هم ورکړي که نو بیا نور ورکولی شي ولې چې دا ریزرو سیټس چې دي نو دا د الیکټډ 25% الیکټډ کسانو 25% کوټه ده چې کوم کسان په اسمبلی کې الیکټ شي نو دا هغو ده نو دا خو کېدی نه شي ولې دا تقریبا 18 95 نو دا 18 سیټونه زمونږ په ریزرو کې په دې باندې راځي نو که فرض که مونږ ته هغه نه میلاویږي نو خو بل چا ته هم نشي میلاویدی نو بیا خو اسمبلی کمپلیټ نه ده نو مطلب دا دی چې زموږ سره آپشن شته هغه څه دونه ایشو نه دی اصل ایشو دا و چې الیکشن کې په میجارټي باندې خلک راځي انشاءالله زموږ 2/3 اکثریت دی صوبه کې نو هر پارټي مونږ ته مطلب دا دی محتاج ده هغه مونږ سره اتحاد کوي لکه هغې که تاسو وګورئ جی واي سیکنډ لارجسټ پارټي ده نو هغې 7 سیټونه دي پی ایم ایل 5 دي بیا پی 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 زما خیال دی 2 دي سی این پی 2 دي که نه پارلیمنټیرین یو دی که 2 دي بهرحال جماعت اسلامي ټیم دي نو په هغې کې هم زموږ سره آپشن شته انشاءالله هغه څه دونه خاص ایشو نه دی انشاءالله ډاکټر صاحب عام سړي ځوان چې کوم دی ننګیايي د لاسه ډېر زیات ګران شوی دی وایي د ملک معیشت چې پولیټیکل سټیبلیټي سره تعلق ساتي اوس د الیکشن نه وروسته کوم صورتحال جوړ شو ستاسو څه نظر دی چې دا د پولیټیکل سټیبلیټي به راشي د دې سره د ملک معیشت چې کوم دی ټیک شي زما چې کوم خپل ویوز دي که نه نو ځان چې کم از کم 2 کاله 3 کاله پاکستان کې پولیټیکل سټیبلیټي ممکنه نه د هغې وجه دا ده چې دا کم الیکشن مونږ وکړو خو دا الیکشن چې په کم حالاتو کې مونږ وکړو په دې الیکشن کې چې دا کم خلک ایکسپوز شوه کم چې په اصل کې دا خان صاحب د چا نه ازادي غواړي 75 سال دا په دې خلکو مسلط دي نو زما نه دی یقین چې دا هر یو ګورنمنټ چې راشي خاص کر زمونږ فیډرل ګورنمنټ چې کال یو نیم کال وچلي ولې به دونه ویک وي نو پولیټیکل سټیبلیټي خو زما نه دی خیال چې کال 2 کاله کې هغه سټیبلیټي راشي خو بهرحال چونکې جمهوریت ډېر ښه دی د امریت نه نو مونږ په دې امید سره چې یاره الله پاک مطلب دا زموږ ټول ناول عقیده چې ده نو هغه د الله په ذات باندې ولې دا حالات دا هر څه په الله بدلوي نو څنګه چې دلته کې د دغه غټ طاقتونو دا سوچ کړی چې پی ټي آی به موږ ختمه کړو پی ټي آی به دا وکړو هغه به وکړو نو هر یو نظام چې دی هغه د الله په لاس کې دی د الله پاک خپل نظام او د انسان خپل سوچونه او فکرونه کوي په آخره کې هغه کېږي چې څه الله غواړي موږ هم دا خبره کوله په دغې امید سره موږ الیکشن ته کوشو تاسو ته پته زموږ کاغذات ریجکټ شول ټول کې پی چې څومره کسان د پی ټي آی سره ولاړو هغو ټول کاغذونه ریجکټ شوه موږ عدالتونو ته لاړو د هغه ځای نه ایکسپټ شوه د هغې نه بعد بیا الیکشن کې موږ ته ټوټل 17 ډیز د کمپین دپاره میلاو شوه نو ډېره مشکل او بیا په آخره کې دا وشو چې زموږ نشان واخیستی شو تاسو ته پته د پارټیانې 50 سال په یو نشان باندې هغوی الیکشن کوي ولې هغه نشان په خلکو کې متعارف وي وایي د فلانکۍ پارټۍ دا دی نو د دغې خلکو دا مطلب و چې د دې نشانونو سره خو دا خو ممکن نه دی چې 18-20 ورځې بعد کي او د دومره ضرب دا نشان په عوامو کې
متعارف کړي خو د هغې باوجود د الله نظام او الله پاک دا هر څه کوي نو هغه نشان باندې په هغې لوښو لرګو باندې مونږ الیکشن وګټو الحمدلله بهرحال زما خپل ویوز دا دی خو امید زمونږ د الله پاک نه دا ښه والی دی چې انشاءالله حالات به ښه شي خو کم از کم دغه 1.5 کال 2 کاله وهلي ډېره مهرباني ټینک